میډیا خود د دې دپاره چې د علماو کردار کشي وکړي. نن به ته مولانا د میډیا د وجې نه تلي. د مولانا د تللو طریقه دا ده چې په اسناد سره به معلومه هر څوک خو هغه ته نشي رسېدی. ته به راشې نو ما نه به تپوس وکړې چې شیخ الحدیث مولانا محمد قاسم صاحب څنګه سړی دی. زه به وایم چې زه خو د هغه د خپو خورې منیم. نو بیا به شیخ صاحب له لاړ شي او د شیخ صاحب نه به تپوس وکړې چې د مولانا فضل الرحمن باره کې څه وی. نو دی به وایي چې زه خو د هغې د خپو خورې منیم. نو داسې به سلسله ځي او مولانا ته به ورسې که براه راست ورسره وخت نه تېر کړی نو ته به یې د میډیا نه معلومې. نو د میډیا به منې که د دې الله والو خلکو به منې. په دې وخت کې چې په دې پاکستان کې د اصلاح په لین کې څومره لوی غټ خلک دي د هغې ټولو اعتماد زمونږ په دغه مشر باندې دی. په دې کې تبلیغ والا شته. تبلیغ والا لاس اوچت کې چا وخت لګولی؟ ټولو لګولی. ښه اوس واورئ حاجی عبدالوهاب صاحب خو ټول پېژنده که نه رحمه. زه وایم چې په دې لنډ تاریخ کې به د هغه غوندې انسان په مشکله تیر شوي. د حاجی عبدالوهاب صاحب خبره واورئ. د حاجی عبدالوهاب صاحب خبره ما ته په یو واسطې سره را رسېدلې. مفتی محمود الحسن صاحب په رایونډ کې د علماو ذمېدار و. پیر طریقت هم دی لوی په کشمیر کې. په رایونډ کې د علماو د شعبو ذمېدار و. هغه مفتی محمود الحسن صاحب فرمایي چې حاجی عبدالوهاب صاحب نه ما دا واورېدل. وی فرمایل که چېرې دا علما په دغه اسمبلیانو دغه ځایونو کې نه وي نو موږ به په دې پاکستان کې چا کلمې ویلو ته هم پرېښي نه وو. کلمې ویلو. شیخ الاسلام تقي عثماني صاحب خبره زمونږ مدرسه کې شیخ صاحب وفرمایله. یو پیر دي تشریف راوړو چې هغې د مصر لوی مفتی اعظم سره ملاو شو. چې ملاو شو هغه کلین شوی پینټ شرټ یې اغوستی دی او شیخ صاحب ډېر افسوس وکړو چې ته دومره لوی شخصیت لیکن ستا د ظاهر صورت دا حال دی. وی هغه ورته وی چې شکر وباسئ ستاسو سره داسې علما په دغه ځایونو کې شته ورنه ستاسو به هم دا حال و لکه نن چې زمونږ دی. تاسو به هم دا حال وی. شیخ صاحب فرمایل شیخ الاسلام صاحب چې ما په زړه زړه کې مولانا فضل الرحمن ته دعا وکړه. ما په دې ملک کې د اصلاح لینونه که تبلیغ دی نو د دعوت او د تبلیغ د سلسلې لوی شخصیت د هغه د مولانا باره کې خبره دا ده. بل طرف ته علمي شخصیتونه والا نو په دې وخت کې د پوره دنیا په اعتبار سره شیخ الاسلام مفتی تقي عثماني صاحب ډېر لوی شخصیت دی او د هغه نه ما بالمشافه بالکل مخامخ د وفاق په اجلاس کې دا خبره واورېده. مولانا فضل الرحمن صاحب دارالعلوم کراچۍ کې اجلاس و. آخري بیان مولانا فضل الرحمن صاحب کو او بیا آخري بیان د شیخ الاسلام تقي عثماني صاحب. تقي عثماني صاحب هغه وخت کې چې مولانا پارلیمنٹ کې و دا هغه وخت خبره. تقي عثماني صاحب دا علما پیژني د دغه خلکو خو خبره فتوی د هغې د چا اسې تایید نه کوي. تقي عثماني صاحب فرمایل ان کا وہ بیان جو انہوں نے پارلیمنٹ میں کیا تھا سب مدارس و دفاع کی کڑو وہ بیان کسی نے مجھے سنوایا. جب میں نے وہ بیان سنا میرے دل سے ان کے لیے دعائیں نکلی. میرے دل سے ان کی زبان سے نہیں میرے دل سے ان کے لیے. دا دومره محتاط سړی زه د شخصیت ته حیران یم. څومره حالات په دې ملک کې راشي لیکن د یو طرف ته بل طرف ته کیږي نه. هغه د یو کس باره کې وایي میرے دل سے ان کے لیے دعائیں نکلی. خدا یو لین د اصلاح دی. بل طرف ته د تصوف لین دی. د تصوف په دې لنډه زمانه کې د ټولو نه لوی استاذ چې تیر شوی دی قطب الاقطاب ورته ویلی شي مولانا زکریا رحمه الله. ځکه په خپله یو پیره په مکه مکرمه کې وی چې په دې وخت کې د تصوف د ټولو نه لوی هغه نسبت ما ته دی استاد زیم. خو هغه وخت کې دا خبره کوله لیکن مولانا الیاس صاحب چې کوم کار شروع کړی دی د دې مثال د انور دی. خو بهرحال مولانا زکریا صاحب لوی شخصیت و. د هغه چې کوم خلفا په دې وخت کې موجود دي یا لنډه زمانه کې وفات شو پیر عزیز الرحمن صاحب رحمه الله د هغه نه تاسو د مولانا څه تایید اورېدلی چېرته؟ په زرګونو پیره به مو اورېدلي که نه؟ بل طرف ته زموږ شیخ مختار الدین شاه صاحب د کربوغې هغه د مولانا باره کې څه وایي او بل طرف ته د نقشبندیې سلسلې لوی مرجع چې په دې وخت کې حلقه احباب د ټولو نه زیات دی د هغه
پیر ذوالفقار صاحب د هغه نه تپوس وکړئ چې مولانا څوک سړی مونږ به د میډیا نه معلومو میډیا خو د یهودو او عجیبه د ترجمه کې مې دا 2 کاله خلکو ته ځکه دا مرګري خو ورځې کي زړه مې ستړی کو آخره کې زم نه امید شوم چې دې زما هره خبره مني خو دا خبره مې نه مني ټولې مني خدا نه مني سروزه غلې ومنو هغه مرګرو چې د چا د حزب اقتدار پارټۍ سره تعلق دی هغې وی مولوي صاحب د عمران خان نه لږ قلار شوی دی مولوي صاحب دی ما یې د هغه نه نیم قلار مونږ ستاسو خیرخوا او هغه هم څه ذاتي دشمن نه دی خو چې څوک په دین حمله کوي هغه زمونږ دشمن دی ما یې مونږ ستاسو خیرخوا او ما دا کوشش کوو چې ستاسو نظریه سمه شي خو زه په دې نتیجه ورسېدم چې تاسو نورې زما ټولې خبرې منئ خو دا خبره مې نه منئ چې دا سړی ښه سړی نه دا سړی ښه سړی نه نو د دې وجې نه یاد ساتئ دا علما دا په هر لین کې د الله په ذات مې د قسم وي چې دا د ملک قوم اصل خیرخوا دا علما دي ځکه یو کس په دغه لین کې دی په دې بنیاد چې ما ته عہده منصب ملو شي او زما جیداد زیات شي هغه چې کله د خپل مفاد او خبر راځي اب خامخا سودا کوي یو کس په دې بنیاد تللی دی چې زه د دین دفاع کوم د دین حفاظت کوم هغه بیا څوک اغستی نشي تاسو قتل د مرګ دمکیانې ورله ورکړې لالچونه یې ورله ورکړل هر حربې په استعمال کړه لیکن د چا مقصد چې دی چې د الله دین د جمدی شي هغه بیا څوک اغستی نشي ورنه اسلامی ملکونه زه سعودي ته په مسجد نبوي کې یو پیرا چې څنګه لاړو نو نوي حاجیانو را سره نو هغې ما نه داسې ګیر چاپېره کېناستل داسې 10-15 کسانو او ما ورسره مذاکره کوله چې یاره تاسو به سلام ته څنګه حاضرېږئ په هغه دروازه به ننوځئ دا طریقه به کوئ ما ورسره مذاکره کوله په دې کې هغه د انتظامی چې مسجد نبوي کې کوم کسان ګرځي هغه راغی ما ته وایي چې تاسو څه له راغونډ شوي دلته ما دا نوي حاجیان دي لږه طریقه ورته ښیم ما ته وایي دا ممنوع دي اجازت نشته که تاسو کینئ نو هغه چې د حکومت د طرفه کوم درسونه مقرر دي په هغې کې به کینئ بل چاته اجازت نشته تاسو ولیده سوره اخلاص نه ورځي د ډیګریانو پیغمبر او سوره اخلاص نه ورځي خو زه وایم هغه ته ګناه نشته ځکه چې هغه وزیر اعظم خاتم النبیین ټکې نشي ویلی نو دا سوره اخلاص خو د هغې نه لږ لوی دی دی خو به خامخا نشي که نه یاره قسم دی د مسلمان ذهن نن مسخ شوی دی د مسلمان عجیبه ذهن دی د خپل دکان دپاره هغه مسلمان یادوم چې تسبیح اړوي په مسجد کې هغه چې په تبلیغ کې بستره اغوستي هغه چې شپه ورځ د علماو سره محبت کوي او ناست ورسره د هغه ذهن عجیبه دی چې د خپل دکان دپاره یو ملازم ګوري یو منیجر ګوري نو د خدای نه یری والا کس ګوري چې چېرته پیسې راله خرابې نه کړي هلکه وی وګوره چېرته وخې لګولي داسې کس په منیجر کم لیکن کله چې د ملک د شعبو خبرې نو هلته خو هغه پکار دی چې سوره اخلاص هم ولنه ورځي عجیبه ده د خپل دکان دپاره به څوکیدار د الله نه یری والا ګوري او ګوره د خلکو حقوق خو د الله د یری نه بغیر څوک نشي ادا کولی انما یخشى الله من عباده العلماء د الله نه یریدونکي خو علما دي دا کم سوچ دی چې د خپل وړوکي غوندې فیکټرۍ دپاره به منیجر دیانتدار سړی ګوري چې د ملک د چلولو خبرې بیا خو هغه پکار دی چې مونځ هم نه ورځي بیا خو هغه پکار دی چې سوره اخلاص هم وله نه ورځي بیا خو هغه پکار دی چې خاتم النبیین لفظ هم نشي ویلی دا کم ځای او تاسو رښتیا ووایئ چې یو سړی دا خاتم النبیین لفظ په دې قرآن کې شته که نشته شته پکې نو چې چا قرآن په ناظره ویلي دی به دا ویلی شي که نشي او چې په ناظره کې ډېر کمزوري نو چې استاد یې ورته مخکې ووایي نو دی به ورپسې ووایي که نه او چې ډېر کمزوري نو چې 2-3 پیرې ورته هغه ووایي بیا خو به ووایي که نه چې سړی 4 پیرې مونه وایي تاسو وایي ده به د قرآن مخ چېرته لیدلي الله د دې وجې نه زمونږ عجیبه ذهن جوړ شوی دی زمونږ غوندې مدرسو والا ته ښه مولیان وایو دا څه دي ښه مولیان چې په سیاست کې دی نو دا
دیندار مسلمانانو نه مې اورېدلي دي څه وایي مړه وایي دا خو سیاسي ملا دی دا یو کنزل ګڼي دا یو خراب څیز ګڼي دا ځکه چې سیاست خو دې دوکې ته وایي سیاست خو ذاتي مفادو حاصلولو ته وایي حالانکه سیاست خو د خلکو د ژوند صحیح تدبیر او نظام جوړول کان یسوس الانبیاء نو سړی ډېر خفه شي چې د دیندار مسلمان دا حال دی چې په هر ځای کې خو مې عالم خوښ دی لیکن د ملک په شعبو چلولو کې عالم نه دی پکړ ګوره دا زمونږ چې موجوده کم قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمن سے الله دې د په جون کې برکت واچي دا نن چې مونږ دلته آزادانه لګیا یو کنه زه خبره کوم او تاسو اورئ او دا شیخ صاحب تشریف فرما دی دی خو دروازې داسې پته نه لګي لستو پروګرامونو لبزي هر ځای کې هر مقرر آزاد لګیا دی دا د دغه علماو برکت دی چې په دې ایوانونو کې دی